او هغه سکیم د اوبو چې کوم نو هغه بیا دغه راغې نو په 2004 کې بل یو سکیم وشو. لہذا د انجینیر او یا کمی محکمې چې پبلک هیلث کړه یا یو ان جی او کړه نو هغې ته چا توجه ورنکړله او هغه سکیم چې کوم نو هغه ناکام شو. په کروڑونو روپۍ د حکومت ولګېدې. په 2010 کې هغه سکیم بیا سټارټ شو خو چند کورونو ته سټارټ شو ځکه چې د کم ویلج دپاره د کم کورونو دپاره شوی نو هغې هغه اوبه ورنکړلې او هغه چې کوم زما خو دا ریکویسټ دی چې په هغې کې تاسو انکوایري ټیم مقرر کړئ او د هغه سکیم دغه وکړئ انکوایري وکړئ چې چا په دې کې کرپشن کړی دی چا دا سکیم خراب کړی دی د هغه کسانو خلاف دې انکوایري وشي. بل چې په 2000 سکیم نوم څه دی یار چې دا محکمې والا پبلک هیلث والا ناست دي دوی ته معلوم دی دا سکیم نوم خو ویلیج کونسل میا باندې کې دی جی میا باندې کې دی جی. دویم چې په 2010-11 کې بیا بل سکیم د هغه ټایم دپاره وشو او دا اوس 2017 دی جی. په جنوري په جون 2013 کې زه په هغه سکیم پسې پبلک هیلث ته ځم تقریبا د 100 پیرونه به زه زیات کړی یم. پبلک هیلث والا دا دي ناست دي جي چې 3 پکې ایکسین بدل شو جي 2 پکې ایس ډي او بدل شو جي په هغه سکیم په هغه کې. خو تر نن تاریخه پورې نن چې پرون جي د محکمې والا خبر شوي دي پېښور والا کم چې د کپنۍ والا دي نو زما سره پرون نه رابطه کوي چې کلي کچهري ده او لحاظه ته کلي کچهري ته کیسه ونه وې او موږ دا اوس موټر ته وړو موږ لکه اوس هم ما سره دا هغه په موبایل باندې رابطې کوي ما ته میسیجونه کوي چې ته کلي کچهري کیسه ونه او موږ موټر ته در اغستی دی موږ تاسو ته نن موټر لګو خو زه بیا هم زما یقین نشته دی جي چې دا سکیم دغه شي. تاسو 15 ورځې ټایم ووایو چې زه به 20 ورځې پس تاسو نه زه به یو میاشت پس زه به نور موږ انتظار وکړو جي. خو که یو میاشت پس دا سکیم دا مسله حل نه شوه دا د پریشر ما ویډیو کړل چې ما سره دا ویډیو را سره زه بار بار هغه سکیم ته خېږم جي خو د هغې دا کم پریشر چې دی هغه پریشر هغوی نه ورکوي ځکه چې باید ټرانسفارمر ورکوټی لګېدلی دی موټر ورکوټی لګېدلی دی. زه دا وایم چې هغه سکیم د دوی ټي ایم ای ته حواله کړي که ټي ایم ای قبول کړو موږ ته قبول دی چې ټي ایم ای نه قبول کړی هغه سکیم موږ ته بیا هم نه دی قبول جي. که په یو میاشت کې چې دا مسله حل نه شوه نو زه به د میا باندې څومره نوجوانان چې دي او زنانه به مې د هغې سره چې او د هغې په مشران مې دا سره د منګو د لوغو دا به د جي ستاسو خلاف احتجاج کوي چې د دې محکمې. ډېر شکریه جي.